13 جمعه میں د رښتیا ویلو متعلق خبره کړې وه چې مسلمان له پکار دی چې دی رښتیا وایي دروغ نه وایي او د رښتیا ویلو چې کوم برکات دي د هغې مې څه د بعضو ذکر کړی و الله او رسول چې کوم څیز باندې خوشحالیږي او مسلمان له د کوم څیز ترغیب ورکوي چې دا کوه دا زمونږ ایمان دی چې هغې کې به خیر او چې الله او رسول د کوم څیز نه منع کول کوي چې دا مه کوه او خیره ورته کوي الله م ورته خیره کوي رسول م ورته خیره کوي دا زمونږ ایمان دی چې هغې کې به زمونږ نه په دنیا کې خیر او نه په آخرت کې دروغجن سړی چې دروغ وایي قرآن وی لعنت الله علی الکاذبین یعنی الله چې په یو شي لعنت وی رب العالمین دا غیر نه خطرناک شی بل کم دی لعنت د خدای د رحمت نه لري کولو ته وی او چې کوم انسان رښتیا وی یو حدیث کې راځي چې یو انسان رښتیا وی ويتحرى الصدق او دې کوشش کوي چې د رښتیا خبرې وکړم نو دې د الله په نيز او د الله د فرشتو په نيز د صادقینو په کتاب کې د نوم لیکل شي د نوم چې الله لي فرشتي لنو فلان کې رښتونه صادق یو انسان چې دروغ وایي او همیشه قص کوي د دې خبر چې د دروغ وایم نو الله سره چې کوم رجسٹر دی د انسانانو په هغې کې ولیکي چې دا پلان کې دروغجن نو کالم نوم اخلي نو وی پلان کې دروغجن او که فرشتي هم نوم اخلي نو پلان کې دروغجن موږ خلکو ته په رښتیاو کې تاوان ښکاري او په دروغو کې ګټه ښکاري قسم دی که داسې دی رښتیاو کې ګټه ده چې الله درنه خوشحاله شو ګټه نه ده دروغو کې تاوان دی په دې هندوستان کې یو لوی مفتی تیر شوی دی مفتی الهی بخش نیک سړی یو ځای کې دا یو مسلمان او د یو هندو په یو ځمکه جګړه وه مسلمان وی دا ځمکه زما ده هندو وی زما ده خبر عدالت ته لاړ جج ته خبره ورسېدله مسلمان دا سوچو که چې دا شی دا ځمکه ګټم نو په دې جج به دبه وچو دی به زما د دبو نه ویریږي مرعوب به شي نو فیصله به زما په حق کې وکړي نو مسلمان اعلان وکړ وی دا ځمکه زما ده او که دا ما وګټله په دې به جومات جوړو هندو چې واورېدل چې مسلمان خو را سره چل وکړ ځکه اوس به د سره مسلمانان ودرېږي نو هندو اعلان وکړ وی دا ځمکه زما ده او کدا ما وګټله مندر به پې جوړو خبره خو د دې دوو کسو وه خو خبره اوس قومونو ته ورسېدله مسلمان سره مسلمانان ودرېدل چې دا خو زموږ د جومات مسله ده هندو سره هندوان ودرېدل وی دا خو زموږ د مندر خبره اوس چې عدالت ته به مخکې دواړه تلل نو یو به هندو یو مسلمان اوس چې عدالت ته ځي نو یو خوا مسلمان دی ورسره د مسلمانانو لوی جلوس دی لویه ډله دی بل طرف ته هندو دی ورسره د هندوانو لویه ډله دی او مسلمانانو چې دا زمونږ ځای دی موږ پې جومات جوړو د جومات ځای دی هندو وایي دا زمونږ ځای دی او موږ پې مندر جوړو خبره مذهب ته لاړه هغې هم د مذهب کارډ استعمال کو مسلمان هم د مذهب کارډ استعمال کو او دې ته خبره ورسېدله چې لوی مسلمان یو طرف ته و هندو بل طرف ته جج هم پریشانه دی چې خدای اوس د چا خلاف فیصله وکړم که د مسلمان په حق کې کوم نو دا هندو راځي او دا ټول هندوانو څه مردبات چغې وایي خبره د مندر ده او که د هندو په حق کې فیصله کوم مسلمانان چغې وایي چې دا خو زموږ د عبادت خانې ځای و هندو لی ورکړو دې کې زه څه مسله او جج هندو یو طرف ته دنیا راغلې ده تاریخ لګېدلی دی بل طرف ته دنیا راغلې ده هغه جج
هغه هندو او مسلمان ته وایي ویه لکه یو کار نه کوو ستاسو په دې کلي کې چې کوم مشر سړی دی او ستاسو په نظر کې ښه سړی دی او نیک سړی دی په هغه فیصله نه کوو هغه ته به پته وي مشر سړی چې د ما د پلار په وخت کې ستاسو د پلارونو وخت کې او د نیکه وخت کې دا ځمکه د چا زه په هغه به فیصله وکړو هغه هندو یې ډېره ښه ده صاحب مسلمان هم یې ډېره ښه ده هندو یې صاحب یو مسلمان دی او فیصله په هغه وکړه څوک دی مفتی الهي بخش دا د دوی مشر دی مفتی دی نیک سړی زمونږ په اعتماد دی دروغجن نه دی هغه فیصله وکړه بس مونږ ته منظور ده مسلمان خو چې د واورېدل د مفتی صاحب هغه ډېر خوشحاله شو هغه ویل صاحب ټیک ده به جج تاریخ ورکوي په پلانکي تاریخ په مفتی الهي بخش راشي چې هغه څه فیصله وکړه دواړو ته به منظور وي دواړو دستخط یې وکړو هندو چې بار راووت هندوانو ورته ویل تا خدای هلاک کړه دا د څوک مشر کړه مسلمان له دې اختیار ورکړ او بیا هغه نیک سړی کې زمونږ د خلکو په اعتماد دی نو هغه ستا دپاره خبره کولی شي ولې که تا له خبره وکړي نو ته به پرې مندر جوړی نو هغه د جومات او که مسلمان له خبره وکړي جومات پې جوړی نو د جومات مقابله کې به هغه مندر دپاره څنګه فیصله وکړي ابه څنګه وایي چې دا ځمکه د هندو ده ځکه ته خو پې دغه جوړی مندر جوړی ابه څنګه وایي چې په دې ځمکه د مندر جوړ شي ابه څنګه وایي چې په دې ځمکه د جومات جوړ نه شي دا د څو کړل بېوقوفه فیصله دی په هندو په مسلمان وکړو بیا هغه مسلمان چې نه په پیسو تیر وځي نه دروغ وایي رښتونی سړی دی هغه هندو وي چې اوس خو به زما د خولې نه خبره وتې ده دستخط مې کړی دا ځمکه خو زما د ما ته پته لګي د مسلمان نه ده او ما خو دا خیال و چې دا مفتی الهي بخش نیک سړی دی او مشر دی دی به زما دپاره رښتیا ووایي خو بس دا اوس هر څه چې دي شوی ده هلته مسلمان سور کې خوشحاله و او مسلمانان هم خوشحاله و چې هندو زمونږ د مشر نوم ورکړ او زمونږ مشر مفتی الهي بخش چې فیصله کوي د جومات دپاره به کوي د مندر دپاره نشي کولی هغه ته جج اطلاع ولېږله راتلونکي تاریخ کې د دنیا مسلمانان رالل شیرینۍ ورسره دي هندوان هم رالل ودرېدل او هغوی غریبانان مړه ویستي چې مونږ خو دستخط کړی دی خو مسلمان ملا به اوس د مندر دپاره څنګه فیصله کوي جج ته دواړه ودرېدل یو خوا هندو بل خوا مسلمان مفتی صاحب په کونټۍ بوډا سپین ږیری راغی وی مفتی صاحب جی صاحب دې دواړو په تا رضا کړې ده تا ته دا ځمکه معلومه ده ته مشر یې په دې ټوله علاقه کې نو تا ته به پته چې دا ځمکه د چا ده نو چې تا څه فیصله وکړه دواړه پرې راځي او ستا په فیصله جنګ ختمېږي لہذا صحیح خبره وکړه رښتیا ووایه مفتی الهي بخش ورته وایي زه مسلمان یم ما ته خپل رب د رښتیاو خبره کړه چې رښتیا وایي دې د دروغو نه منې کړې زما پیغمبر د رښتیاو خبرې کړې دي د دروغو نه یې منې کړې وي زه به رښتیا خبره کوم زه به دروغ خبره چاته ونه کوم زما په دین کې رښتیا دي دروغ نشته زما قرآن رښتونی دی رښتیا وایي دروغ نشته زما دین کې رښتیا دي زما دین د دروغ نه دی او نه زه دروغ وایم زه به رښتیا خبره کوم د هر چا چې پکې ګټي وایي مفتی صاحب وایي ښه نو چې رښتیا خبرې نو چې ما ته څونه پته ده نو دا ځمکه د دې هندو ده دا د مسلمان ده مسلمان سټ مړاوي شو هندوانو زنده‌باد تاری وویل جج ورته وایي چې مفتی صاحب تا ته پته ده چې دا ځمکه د هندو ده دی به پرې مندر جوړوي تا خو راته پته ده وایي یو نو یې جوړ کړي پرې مندر وایي زما دې سره کار نشته زما خبره ده رښتیا او دره دروغ نه ده ما ته خپل رب وایي رښتیا به وایي ما ته رب وایي چې په دروغجن لعنتي در خدای لعنت نشم برداشت کولی ما ته زما پیغمبر وایي چې رښتیا به وایي او چې څوک دروغ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر وایي چې څوک دروغ وایي د ده د خولې نه داسې بدبویي روانوي چې یو میل فرشتې د هغې نه لرې منډې وایي تباعد عنه الملک میلا
من نتن ما جاء به د خولې نه چې کومه بدبویي روانه ده نو فرشتې یو میل ته تختې دومره څښا ډلوځې او څښا بدبویي د خولې نه وځي دروغ وی حضور پاک یو ځل وفرمایل چې دروغ څه شی دی د ټولو نه غټ دروغ اکبر الکبائر الاشراک بالله چې څوک خدای له شریک وي ټولو کې اول نمبر دروغ خدای له شریک چې ته دا بت ته خدای شریک دی دا پلان کې خدای سره شریک دی او دا الله هغه صفات چې الله سره خاص دي ته بنده له ثابت دی دا د ټولو نه غټ دروغ دی خدای له شریک نشته الله وحده لا شریک له یو دویم نمبر خطرناک گناہ کبیرہ دویم نمبر حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی دي د دې نه خطرناک گناہ بل نشته دی لومبه لوی گناہ شرک دی دویم لوی گناہ د مور او پلار نافرمانی ده چې دا خبره حضور پاک کو ډډه والے او ناګانه نیغ شو ډډه ختم کړه او بیا فرمای الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور اوهو دا یو فکرانه یې روا خبردار پټولو کې خطرناک ګناه دروغ خبره ده خبردار پټولو کې خطرناک خبره دروغ ویل دي الا خبردار پټولو کې خطرناک خبره دروغ ویل دي د له حضور پاک کیم ناست دې سره الله لفظ چې خبردار او درې دلې دا ټکی وي شرک درې دلو نه وي د مور پلار نافرمانی حقوق الوالدین درې دلو نه وي هغه لرا په نسید د درې ځل رسول الله مبارک او فرمایل او بل ځای راځي و شهادت الزور چې په عدالت کې د دروغ گوي کې د دې نه خطرناک ګناه بلل دروغ ډېر خطرناک شی ما چې کوم آیت ته رب العالمین څه فرمایي الله په قرآن شریف کې فرمایي چې دا آیت تاسو واسي وره چې تاسو ته پته ولګي چې څومره لوی ګناه ده انما یفتر الکذب او د دروغ پروپاګاندا څوک کوي دا ځان دروغ څوک جوړای الله وی قرآن کې غالبا سورۃ زمر کې ده انما یفتر الکذب دروغ څوک جوړي د ځانه نن سبا چې سحر وختي فیسبوک ګوره د دروغونه بډکی دا څوک ته فیک وي او څوک ته بل څه وي څوک ورته بل څه وي دروغ لومبه چې د نظر ګوري او نت کولاو کې اوپن کې نو ستا به لومبه نظر په دروغ ولګي او چې आवाज اوري لومبه بر دروغ आवाज دا څوک دی دا سحر وختي چې موبایل باندې دروغ خوري دا سار وختي چې نن په دې سوشل میډیا یو درو خبره خوري چا د پاره خوري د خپل لیډر د پاره د خپل پاټه د پاره د خپل ډله بازی د پاره یو بل سړی سره روانه ده ادي بدی شي دا هغه د جامو اوچتولو د پاره دا هغه د عزت اغشتو د پاره دا هغه د بی عزتۍ د پاره د شپې دروغ جوړ کړي سحر وختي په موبایل ورواچي دا سوک دی اللہ نہ تپوس کو اللہ فرمائی انما یفتر الکذب دروغ دا دانا سوک جوڑی رب العالمین فرمائی دا دروغ اغا سوک جوڑی الذین لا یؤمنون بی آیات اللہ کہ دا خدای آیات و احکامات نر ایمان نلری دا اغا خلق جوڑی انما یفتر الکذب دروغ سوک جوڑی دے زمانہ کی پا موبیل او پا سوشل میڈیا دروغ سوک ورا چاہی دا پروپیگنڈی سوک کئی او دا سوک شیر کئی پریدہ چی دا شیر کم چی دا دروغ خوارشی الذین لا یؤمنون بی آیات اللہ دا اغا خلقی دا خدای پا آیتون ایمان دشتا اللہ وی مکہ تکے اللہ وی ظالمی او تویزے کو اللہ وی پتا دے لعنتی او تویزے کو اللہ وی جہنم تا دے غرزم تا بیاوے دے کم نو نمانے خدای نمانے دا خدای یتونا نمانے دا خدای نخے نمانے دا خدای قرآن او اللہ ورپسے سوئی فرمائی بیا اللہ پاک وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ دروغ جن خلق دکر دا دی خطا کی دروغ پرات دے دا خدای پنیز دروغ جن دی دا فرشتو پنیز دروغ جن دی دا خدای کتاب کے پدیر ٹاپر دروغ جن اللہ گولے شکر ټول ورځ خلک دروغ بل کاری نشته په فیسبوک دروغ
दुकानदार दरोग अलग दा छे असली दे कदी सिरे ना जी एक नंबर भी बदोना फ्रूट चे खरसई बर यौ शान अलग टोल यौ शान तेरे जी वे खपोर यौ शेरे वे के बलांदरे ने प्रति साबा प्रति बोझे बड़ा का प्रति अलग सिंह दा यौ शान दी जी यौ शान तेरे ना के ते उलटे सर ब यौ शान दी लांदे वे खुद दरो यौ कसना टोला दुनिया लग्या दा पता रोको मा तार चा खपल वस्ती अलग दा गोला तरंकाट पकिश्ता ना जी खपल जाती रंग दरो अलग दा दा पटी खपल गोला दा सिंगा जी बिल्कुल सुचा म्यास के चिनो बोझे पे की गड़ी कड़ी अलग दा पे सुचा दी असली दी औ जी औ दा खपल में खे सुचा पे दी म्यास के टोल द केमिकल पे दी ऊपर के पोबाचो दरो नशु से छे आहा ما دا تمخ کی ویلو میں افسوس تا دے چې مونږ وته زناور وایو زناور الکه غواسه چې دے زناور اسوچا پیدا درکې او چې کوم اشرف المخلوقات ته دا الله بنده دی او دا پیغمبر امتی دی اجوټه ده زناور ته ګور او اشرف المخلوقات ته دا پیغمبر امتی ما سه دا الله بنده مال خدای جنت پیدا کړی دی افسوس دغه غوا دی جنت ته لاړ شي اگر چې په حیواناتو باندې جنت سوچا شیخ در کوي کنه چيله خو سوچا پیدا کوي کنه ته په وبمس کا ته په ګنده غیا مخورا ته په صابونه مخورا خدای بدل پاک شي در کوي مسلمان له سوچا پیسې ورکا والله کدل پاک شي در جدا مساله سوچا دا جو اول نمبر سوچا اول نمبر نه د خرو د سپو خاشنه پکې مې د کړی د زیره په شکل کې دلاغه ده یہ دا شے سجے دے مال جاپانی راکا جوسر استری یورا میڈ ان جاپان میں اس کے چین کے جوڑا کرو تو دارا من بچو تم درو گو خور ام نخل بچو تا درو بچے ورشا دروازہ والا میل مر آگے حلو جی ورشا ودے کور نشتا بچی تا وقت خبر ہو رسے دکانا سبا دین پا درو گو بلد پا کور کے درو گوائی بچی رانا دروغ زدکل پکور کی دروغ وایو لور رانا دروغ زدکل پا معاشرہ کی در او دا دروغ جن وورا خطرناک سڑے تو بلے پا خدای پا دروغ جن سو کے دبار رکھنے دے معاشرہ کی در مقام دتاو ہے پا دروغ جن سڑی پا معاشرہ کے سو کے دبار رکھنے خلق خان دی و پوری جا خوالار شی ویداغ دروغ جن خانداو پوری خلق پا خبر یقینم نکے یدی رشتیا موئی نو خلق په خبر یقین نه کوي خان دی وپورې خلک اعتبار په څوک نه کوي که رشتیا موئی نو څوک په اعتبار نه کوي مړه دا خو دروغجن نو حیثیت په معاشره کې پروت دی معاشره کې مغار کې دا زمکه د قیام قبر چې ورشي دا به د باندې را جوخت شي دا پخته به په پخته کې ومنډي او سبا وې دتا وې زما په دپشا د پاسه ګرځېدي او دروغ به را باندې نو قبر کم تبعید اخیرت کم تبعید امون با دروغ وای الک ولی دروغ وای لار دن تاسو کی مونږ لیکل دي کنه رښتیا وایا نه بابا نه مې لیکل او سب شي ضربلار شي مونږ باو کې نماز عادي بشي کنه او کدی نی کړي وای کړي مې دي خدای دې مخفا کپلای ظاهر کې خوشاله کړي دروغ وای سکول نه پټ شي بچي سکول ته تلې او بابا دروغ دی نو تاوان دې ځان لور کپلار لدی ورنک او رښتیا دی نه بابا د سکول ته نوم تللی نو پلار به ته غوسه شي بیا به ځې سکول ته ولې نه ځې سر مې خوږېږي دروغ ولې دروغ په خدای چې په رښتیاو کې د فایده ده چې پلار ته مور ته رښتیا وای غوسه به درته وکړي خو سړی به نه جوړ شي او که پلار او مور ته دروغ وای نو هغې به نه خوشحاله شي خو ګن به نه جوړ شي سخوندر به نه جوړ شي سخوندر ګن الله او رسول کې څه وایي هغې کې فایده ده منگ لگیا دروغ او بعض خلق بل شان دروغ وای کہ دروغ وای دے دا پارا چھ خلق و خاندوم ویلن لمن یحدث فیکذب چھ خبر کئی او دروغ وای لیضحک به القوم خلق پہ خاندی او اللہ وای ویلن له دوزخ کے یو کند دا چھ روزانہ دوزخ دا غین پناہ غواری دمرا گند دا او جنه د داس سړی به اقا ځای لور خلق نن په خادو کې راغواړي هغه خلق دروغ وایي
خادولې راغواړي هغه دروغ یو خلک ورپورې خاندي آها ډرامې خلکو نن جوړې کړې دي ټول دروغ وایي څه دپاره دروغ وایي چې زه په یوټیوب پیسې وګټم زه په فیسبوک او په نټ پیسې وګټم اے ظالمه پیسه دې وګټله لیکن الله دې ونه ګټه شیطان دې وګټه جنت دې ونه ګټه دوزخ دې وګټه د قبر عذاب دې وګټه تو خيار نه ته قمقل مفتی الهی بخش چې فیصله وکړي د ځمکه د هندو ده جج ورته وایي جج وی مفتی صاحب درته پته ده چې هندو پیسه جوړی اخو زه په مندر جوړوم وی صاحب د ځمکه د که مندر په جوړي او که کور په جوړي زما دغه سره کار نشته اره د خپله ګناه دا مندر خو دې په خپل کور کې هم جوړولی شي دا مندر خو دې په خپله بله ځمکه هم جوړولی شي دغه سره مې کار نشته که مندر جوړی کار ته جوړی زما دین ما ته رښتیا ښودلی دي زما رسول زما الله ما ته رښتیا ښودلی دي زه به رښتیا وایم ځمکه د ده د مسلمان نه ده دا د خپل ایمان دی که مندر پې جوړی کار پې جوړی زه خو پې مندر نه جوړوم زه خو ځمکه په ده مندر له نه خرڅوم چې زه ګناهګار شم زه خو ځمکه مندر ته نه بخم چې زه ګناهګار شم زه خو د مسلمان ځمکه دله نه ورکوم چې زه ګناهګار شم ما خو رښتیا وایي چې ځمکه د ده ده دروغ نه وی مسلمان سر ښکته کړ هندو سر پورته کړ جج څه لیکي تا په تعزیرات هند کې په دغه مقدمه کې اوس هم د جج هغه الفاظ لیکلې پراته دي جج څو لیکل جج اولیکل مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان خوب ہے خبر وہ اسلام بیٹھا نن اسلام تخکارا کړه چې د خپل ځان د پرم دروغ نه وي د خدای د کور د پرم دروغ نه وي د مسلمان د پرم دروغ نه وي د دینی مدرسې د پرم دروغ نه وي د خدای د کور د پارم دروغ نه ویم زه رښتیا ویم مسلمان هار گیا هغه خو لاړ بیله مقدمه لیکن اسلام جیت گیا حقه ځای کې هغه هندو پاسېد وی صاحب دې مفتي صاحب رښتیا ووی دا د ما د پلار نیکه ځمکه وه او د ما له راکړله ده رښتیا ووی او زه دې اسلام ته سلام او سلوټ کوم کوم اسلام چې د خپل کور د پارم دروغ نه زغمي کم اسلام کې دا خدای د عبادت خانی د پارم دروغ نظمی کم اسلام کې دا خپل دین او د خپل مذهب د پارم دروغ نظمی سلوټ کوم دغه اسلام ته مفتی صاحب کلمه شهادت را تخایا هندو وای دا عدالت په کټهره کې چې څومره هندوانو د دغه مفتی صاحب د رښتیا او د برکت نه الله ټول مسلمانان کړل او هندو اعلان وکړ وای دا ځمکه زما ده ما خو یې مندر به جوړم خو زه په دې مندر نه جوړم په دې ځمکه به د الله کور جومات به جوړېږي مسلمان هار گیا اور اسلام جیت گیا دا د دروغو نقصان او د رښتیاو فایده ټول خلک لګیا دي دروغ صدر صاحب دروغ وزیر اعظم صاحب دروغ گورنر صاحب دروغ وزیر اعلی صاحب دروغ منسٹر صاحب دروغ سیاسی لیڈران خود پریدا ممبر صاحب دروغ ٹھیک تا ټول نه یادو نیکان هم پکې شته صالحین هم پکې دیندار هم پکې وي ټول نه یادو اکثریت ټول دروغ کم ځای چې لټه او څوک د کلک ونی او جرمانه دی کا الکه څه چلو شو دا جی یو غم نه دی بل سړی دی جرمانه کا گاڑی والا دیونی او جرمانه دی کا ته په غلط طرف روانه او جرمانه دی نه جی نه خو ټیک روان ستا هو اوور سپیډ دی 120 نه تیز روانه نه جی نه زه ټیک روانه نه غي وسره څه چل کوي الته کیمرا وته فراشه ته خو دروغ وای خو ما کیمرا دروغ نه ته دروغ وای تر تسوي او راشه کیمرې ته وګوره چې دروغ وي کوڅه د قرانګي پتا دا الله یو کیمرم فوکس تا د قیامت پر ورځ بتوي چې ما خدای الله دا ګناه نه کړی الله ما خدا غلطی نه ده کړې الله ما خدا زنا نه ده کړې الله ما خدا رشوت خوري نه ده کړې ما خدا ګناه نه ده کړې التبا الله سوي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون هغه کیمرا چې الله تا باندې فوکس کړی دا هغه تصویر هغه ویډیو ورته را مخکې شي ورته ګوره چې کړی دا
یو لوی بزرگ بل تیر شوی دی مولانا لطف الله سهارنپوری رحمت الله علیه دا زمونږ د دې دیوبند په اکابرو کې یو سړی تیر نیک سړی یو بزرګ سړی سپین ږیری او د کور کې دننه د زنانه او د ماشومانو د قرآن شریف مدرسه وه کور والی دی لوڼی دي او په کور کې دننه د قرآن خدمت کوي قرآن خدمت کوي کور ماشومان راځي چاته ناظره ښي چاته ترجمه ښي چاته حفظ شروع دی خو کور کې چې کومې لوڼه دي انګیندې دي او ښځه د ټول د قرآن استادانې دي د کلي خلکو ته او ماشومانو ته او پیغلو ته لګیا د قرآن شریفونه ښي اوس هم الحمدلله زموږ د ملیانو کورونو کې دا شی روان با پرده لوڼې دي با پرده ښځه ده با پرده انګیندې دي د کور نه بار نوځي خو دې بورقو کې یو ځل چې د خپلو کې وادو چې وادو نو زنانه ورته وي چې باباجي مونږ به واده له بوځئ ښه ډېره ښه ده بورقې راوالی کړه ځان پټ ټانګې په کرې ونیو هغه زمانه کې ټانګې بګیا به یې ورته وي ټانګې په کرې ونیول او ټولې لوڼه او انګیندې او کور والی په ټانګه کې کښېنه شاته یې ورته غټ څادر راته و ورې پخوا زمونږ په وطن کې چې جینۍ به واده شوه که نه او کور ته به یې بوتله په دې ړومبو ورځو کې نو شاته به یې ورته غټ څادر راته و غټ څادر چې شان یې څوکونه نه وي او د کوچوان چې کومه ګدۍ ده مخکنۍ او وروستنۍ دې کې به یې څادر پرده تړلې وه تپوس وکړئ د دې مشرانو نه زنانه به هغه ځای کې پټې ناستې وې نه به د بر نه ښکارېدې نه د قسم په خدای دا دې دپاره جي صاحب ناستې لاله شاته نه به غټ څادر او منځ کې به د کوچوان او د ښځو په منځ کې څادر او کوچوان به کوم ځای ناستو سړي هغوی به د ګدۍ په څوکه ناستو چې زمونږ شا د ښځو سره شاته ونه ځېدې دې ته حیا وایي مړه په ډولۍ کې به یې جینۍ بوتله پورته به یې ور دننه کړه ډولۍ او یا به په اوښ باندې ډولۍ وړه نو اوښ به یې کور ته دننه که او زنانه به پټه راله او صیبت دغه به یې تو کړي وو څادرونه به یې تو کړي وو چې په دې ناوې د چا نظر ونه لګي اوس دې ناوې ته وایي نو راځه موټر ته ډولۍ مولۍ ختمې شوې موټر ته ده نو ناوې نیغه راپاسي او د خپو د پیزان نه ټقار خي خاشه ولې زه په خپله نشم تللی سه زما خپې څه ګوډې خو نه دي شلې خو نه دي هغه د ناوېتوب جامې اچولې ټوله دنیا ته ښکاري او یو کیمرو باندې په دې پټوانه ولا پټوان بېل ښه مدیداره راشي او خیجي موټر ته خوشحالي وي احسن ډولۍ مولۍ هغه شی ختم شو چې پخوا به ډولۍ ته ختې موټر به یې کور ته دننه کوي دا به څوک دننه کوي دا به د جینۍ رور دننه کوي ماما به یې دننه کوي دروازې به بندې شوې صاحبه ولې د ناوې جامې لږې نازکې وي چې څوک پرې نظر ونه لګوي هغه شی ختم شو ناوې ښه سړک ته نیغه چالاکه بخارا روانې یو مټې وایي نیغه را سم د واده زلمې ورسره خوا کې ولاړې هغه هم امین ته ګوره جغجغی والي داسې او تصویرونه هم باسي او سبی صاحبه ماته چا یو کال خط رالیږلی و دا واده دونه بې شرمه و که نه هلکه اوس بل چا لیږي ګناه ده نو بیا مولا لی رالیږې دا ډېره زمانه و چې زه په دې نعمانیه کې په هغه ورځو کې مدرس وم د دې لاندې کتابونو نو چې خط یې راولېږه نو صاحبه په هغې د هلکه او د جینۍ پوټوان نو ما وی دا اسې پردي پټوان خلک بعضې وخت په دې دغه جوړوي په دې کارډونو نو ما هغه هلک ما ته وي نه وی صاحب دا چې د کوم هلک او د کومې جینۍ واده دی دا تصویرونه د هغوی او نن سبا خو چې څومره غټ خلک یې په اسلام آباد کې په دې هوټلو کې وادي نو جینۍ هم ښه نیغه بوقه ولاړه یو هلک هم ولاړ جینۍ سره هم سړي تصویرونه وباسي هلکانو سره هم هلک تصویرونه حیا لاړه ختمه شوه بې حیایي پیدا شوه
او چې کله حیا ختم شو بے حیايي راځي نو الله وی مسلمانانو زما عذاب غضب ته او زما عذاب ته تیار اوسئ زما عذاب بر رواني زما قهر او غضب بدر باندې نازلېږي بهر کیف ټانګې راوستا مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه هغه خپل لونه هغه خپل انګیندې هغه شاته په ټانګه کې کېنول او چې کوم ماشومان یې بچی وي وړې وړې هغه یې مخکې چې ماشومان یې کېنول ټانګه روانه ټانګه تله خو په دې ځنګل کې تلل رشته داران یې بل دی هغې کې ټانګه روانه وه لار کې ډاکوان راووتل ډاکوان چې راووتل ټانګې یې ودروله مولانا لطف الله سهارنپوري سپینګیري عالم دی غټه ګیره ده اوږده او پټکې په سر دی ټانګې نه کوشو د غریب لاسونه رپېږي اغلو ته زولې ونیوه رونو د خدای خاطر وکړئ که مسلمانان یې که سیکان یو که هندوان یې هر څوک چې نه موږ مسلمانان یو ښه مسلمانان یې زه منت درته کوم زاري درته کوم د خدای خاطر وکړئ زما آیات وګورئ زما د سپینو ډکو ته وګورئ او زما دې پټکي ته وګورئ مال چې څومره پکاري زه یې دله رالمه خو زما دا لوڼه او زما د انګین د خدای ته وګورئ د دې حیا ته نقصان ونه رسوي نه بابا جي زمونږ چې څه خوښه یې به کوو په جړا شو ورته بچې دا خو د قرآن استادانې دي بچې د دې خو لوپټم بار چا نه دی لیدلی بچې د دې خو د خپې اواز هم چا نه دی اورېدلی بچې د دې نیم کلي د جنکو استادانې دی بچې د قرآن استادانې د دې اواز بار چا نه دی اورېدلی ډېرې پردهدارې دي د خدای خاطر وکړئ چې څونه مال کالي وي ټول ډله زه درکوم خو چې زما حیا محفوظه پاتې شي جاړي ورته دا غلو د ډاکو مشرانو پې رحم راغی وی ښه بابا ټیک وی زه غږ درته نه کوو خو ګورې چې شی رانه پټ نه کړي او که لږ شی دې م رانه پټ کړه نو بیا به دله د دې ښځو نه جامې وباسو بس خوښه دې خپله ده نه نه بچې هېڅ به م نه پټو چې څه دي زه دروغ نه ویم سپین ګیرې یم بوډی یم د ګور په غاړه ولاړ یم دروغ نه چې دوی سره څه دي در کوم خو مهرباني وکړه دا د الله د کتاب استادانې د قرآن د خدای قرآن خلکو ته ډېرې حیاناکې پردهدارې دي فرشته کې هم دوی چا نه دي لیدلی زما د حیا خیال وساته دنې زنانه ورته ویله بچې چې کالي والی امیل چې څه در سره یې نغدې پیسې غونډې راکړې چې زه دروغجن نه شم خیر دی بچې پیسې به بیا خدای راکړي خو پام کوه څوک ستاسو لاس در وانه چي جامې ته څوک لاس در وانه چي آیام لاړه نه شي هر څه یې راغونډ کړل د هغوی نه چې کوم زیورات وو کومې پیسې وې کومې والی وې هر څه چې وو غونډې یې راواخېستل په لوپټه یا په ټوکړه کې وتړل او د غلو سردار یې ورکړل هنداول بابا څه خو دې پرېښې نه دي نه زه دروغ نه وایم زه د پیغمبر د حدیث په دې ژبه زما د پیغمبر حدیث یم په دې ژبه زما د الله قرآن چې دی او دا چې کومې نه مې دا امیلونه د غاړو نه راکوز کړل دا والی مې ترې د غوږونو نه کوزې کړلې هېڅ پاتې نه شو دا ټول د قرآن استادان دي د الله د کتاب موږ دروغ نه وایو دا وایو هغه یې ورکړل دا اخوان لاړل ټانګه روانه شوه چې سمن دې لاړه یو ماشومه جینۍ وایي باباجي کارو شو زما نه خو هغه والی یېرې شوې وې دا ښه شوه چې ما ته یې ونه کتل او زما نه خو والی یېرې شوې وې او زما والی خو بچ پاتې شوې د غلو نه بچ شوې ټانګیوال ته وایي ودرېږه کوچوانه هله بچې راکه والی باباجي دا خو هغوی ونه لیدې مونږ ته نه دروغ وکې راځم بچې ما ورته ویلي چې هر څه به در کومه او ستا والی بچ پاتې شوې نو بچې دروغ وکې راځم دا ژبه د دروغو دپاره نه ده پیدا دا ژبه د رښتیاو دپاره پیدا ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د دوو غوښو ذمہ داری به څوک راکړي چې زه د جنت ذمہواري ورکړم یو هغه غوښه چې د دواړو پتونانو په میانځ کې ده
یو هغه وخت کې د دواړو جامو میانس کې د دې ذمہ داری چې چا راکړه زه به د جنت ذمہ داری ورکوم دا جبې ذمہ داری ده دا به دروغ نه دا به رښتیا بچې ما ورسره وعده غلو سره کړې وه چې یو شی به دننه پاتې کوم دا والی پاتې شو غلطي وشوه هله راغی والی ترې راوست ماشومې ژړله د ماشومې د غوږ نه چې والی کوزی ژاړي چغې وې هغې ژړل نه بچې ته مه ژاړه دا ژړا به برداشت کړم خو در برداشت کړم منډې منډې اغلو دا خیال و چې باباجي جوړ ځان سره څوک چاته څوک راغوښتي دي څه مسله ده هغوی مو یارېدل اواز یې ورکړه ای ملګرو یارونو یو شی پاتې دی دا والی هغوی ودرېدل چې ویې کتل چې داسې خو څه شی دی دا څه شی دی دا یو ماشومې سره په غوږ کې والی هغې خو ډېرو ژړله ما وی نه ستا جړا به بچې برداشت کړم ځکه د لور جړا او د نوسۍ جړا په دېړه بل شان ورځي تاسو نه دي لیدلی که نه چې چا لیدي پته به ورته لګي چې لور جاړي یا نوسۍ جاړي اوهو په دېړه باندې داسې زړه سورې کوي او بیا چې والی ترې راکاږي نو ما خو هغه جړا به برداشت کړم خو زه دروغ نه ویم تاسو ته به وي چې هر څه در کوم دا پاتې دي ها دا والی یم والی چې والی څنګه غل دا کومه شرله ورکړو اپر پیدو خودېږه بابا جي اوهو مرګرو ته وی دا بوډا سپینګیری د خدای نه دومره یې د ده په زړه کې د الله دومره یاره په لنوسۍ په جړا پرېښه او چې د دې نورو زنانه او انګیا د ولونو نه بیا کالي د غاړو نه کوزول روان دي واده له چې هغې به څومره ژړل دا هغه خپلې لوڼه وجړول خپلې نوسۍ وجړول والۍ ونه جړه والۍ خفه او مونږ ټولو د الله خفه کوو منو یې مو خفه کوو غلا کوو ډاکه کوو دیم قبر لذي مونږ هم ځو دی منې مونږ یې نه منو دیم خدای لذي مونږ هم ځو دی منې مونږ یې نه منو دیم خدای لري مونږ یې منو دې ته یېرېږي مونږ ته نه یېرېږو دې خدای له به مونږ نه ځو بابا جي ودرېږه مونږ توبه وباسو ټولو غلو دغه ډاکوانو د مشر سره توبهګار شو توبه یې ویستله او هغه چې څه کالي ټولې مولانا لطف الله سهارنپوري صاحب ته واپس کړل او د هغه په لاس یې بیعت وکړو الله ته د زمانې لوی شخصیات جوړ کړل دا د رښتیا وبرکت الله چې کوم شی موږ له خوښ کړی زمارو قسم په الله چې هغې کې به خیر او چې کوم څیز نه منې کړی یو هغې کې به خیر نه وي ابه لوی نقصان وي ابه لوی تاوان وي شرط چې دروغ ونه وایې خپل رب به نه خفه کوې او مشهوره خبره د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه تاسو په کتابونو کې لیکلې ده چې مور ورته بچې دروغ به نه وی او ام په لاره روانو ډاکوانو قافله ودرول هر یو نه به شی اخېسته دله راغی ده سره خو ظاهر کې څه نه او ته یې بچې سره سره شته که نه وي یو شته که نه وي کم ځای دي څه دي وي دومره اشرفۍ دي وي کم ځای دي وی مور راله په دې کمیس کې پلانکي ځای کې پټې کړي دي تړلې دي ځای ورته وښو ډاکوانو چې هغه ځه وکړ پیسې ترې راویستې وی بچې خلک خو چې غله وویني نو چې ښکاره شي وي نو پټی یې او تا پټ شی راښکاره کړه دا ولې وی ما ته مور ویلي چې دروغ به نه نو دروغ نه او ته د مور خبره منې موږ د خپل رب نه منو ته د مور نه یېرېږي موږ د رب نه یېرېږو هغه غله سره د ډاکوانو د سردار نه الله پاک توبهګار کړه وروسته د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه سوچه مریدان ته خدای پاک جوړ کړه او د سکول په کتابونو کې خو تاسو یو قصه ویلې ده که نه ما نوسیر دی چې په کم کلاس کې هم دا سبق ویلی خو اوس رانه یېره ده چې هغه یو سړی وګړي چیلی سره شیطان غوندې یو هلک او چغې کړې شعر آیا شعر آیا زمرې راغې زمرې راغې زمرې راغې د کلي خلکو منډې کړې د کګړې چیلی سره وړي چې ګړې به ول چاپ چیر چې هغه څنګه خلک لاړل زمرې نو اسې خلک وکړل هلک خندل وی زمرې خو نشته ټوکې ټقالې بلو دی بیا چغه والونه تو خطا شعر آیا شعر زمرې راغې زمرې خلکو ویلا پلان علاقه دا غالک ګړو چې لو پسې جوړ زمرې راغې کوته کې خلکو راواغښتې ځنګل ته منډې کړې چې وې قتل زمرې نو هلک کیسې وکړل او دی ورته خاندي په بل ورځ په پرښتیا زمرې راغې
چې راغې او چغې کړې شعر آیا شعر خلکو وې پلانکي وې لرې که دروغ وي دوه دلی بوتلو او بیا به یې خندل لا پورې دا ټول دروغجن دی دروغجن بس برې پې ونښته او د ډېرې چغې ووایه خلکو یې په خبره اعتبار ونه کړه غونډې چیلې وکړې تباه برباد شو دروغ به نه وایې زما رښتیا به وایې حضور پاک فرمایي الصدق ینجي والکذب یهلک یا والکذب یهلک رښتیا سړی خلاصوي او دروغ سړی تباه کوي اے کافر به هم ګورې دروغ نه کافر به هم نه مسلمان خو څه کوي د هجرت په موقع باندې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضور پاک روانو او چا به دې تپوس وکړي چې دا سړی سره څوک دی نو دا به نه وي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دی یارېده به پې وی هذا الرجل یهدیني السبیل وی دا ماته نیغه لار ښیي نو خلکو ویږي دا د ځمکې لار ورته ښیي او میانځ کې د هغه مراد صراط مستقیم او چې کله سراقه ابن مالک ورپسې لاړ خو اوږده قصه ده او حضور پاک ته الله بچ کړ نو سراقه چې واپس راغه به څه وی هغه به دا نه وي چې په دې لاره نشته حضور پاک ورته وی خلک رانه وتمبه و چې نه راځي نو دا به نه وي چې په دې لاره نشته بیا دروغو کې راځي وی قد کفیت ما ها هونه وی دا لار مې کتلې ده دروغ نه وی ځان سره یو څو ځایونو کې صرف دروغ ویل جایز هغه هم ګورې جواز مقام دی او هغه هم توریه به کې کوشش کوه چې شکل دا دروغو جوړ نه کې چې طریقه ولا جوړه کې لکه ښځه درته نه ډیمانډ کوي او ستا په وس کې دي نو بیا خو جنجال جوړېږي یا یو داسې شی ده نه غواړي چې در باندې را مسته ده چې هغه د ګناه شی دی یا ته لاړې بازار ته او درنه یېر شو خدای دا خو اوس ښځه ورانه خامخا تپوس کوي که زه ورته وایم چې نه مې دی راوړی خو جنجال جوړېږي نو بیا خیر دی داسې وخت کې څه داسې الفاظ ووایه چې د ښځې نه پې ځان بچ دروغ ووایه خیر خو ام توریه وکړه کوشش کوه چې صراحتا دروغ بیا ونه وي ګویره ګنجایش شته ولې چې د ښځې د خاوند په منځ کې روانه ده او پیغمبر ته پته وه چې اخره زمانه کې د محمد په ښځو کمزورې ده امین غوندې به په ښځو به کمزورې دا یو لاره یا په جهاد کې که ته دروغ ووایې دشمن ته په یو طریقه غږېرې دا هم جایز او یا دا چې د دوه مسلمانانو منځ کې جوړه کړې نو چې یو له ورشي خامخا د بل بد وایي نو که تا د هغه پوره خبره هلته ورسولې خو نور دې ورته تیلې ورته کړ نو که تا هغه ته وایي چې خو ډېر ګواړه که ستا خو دې صفت وښیې د هغه به نه راشي داسې نور هم بعضې ځای نشته د دې درې واړو لاندې راځي دوی کې شریعت ته جواز درکړی دی هم زموږ علما وایي چې کوشش کوه په داسې موقع باندې هم کوشش کوه چې ځان د دروغو نه وساتې او ځان ته بچ کې توریه غوندې جوړه کړي نو دا څو خبرې بس اخیری یو حدیث ترجمه راته کومه یو ځل د حضور پاک نه چا تپوس وکړه وی مسلمان بخیل کیدی شي یو مسلمان بھی بخیل دی وی مسلمان بزدل کیدی شي یو مسلمان بھی بزدل بھائی وی مسلمان دروغجن کیدی شي وینا مسلمان دروغجن نشي کېدی چې دروغ وای دا به منافقي دا به مسلمان دو جمعې مې د رښتیاو متعلق او د دروغ او د بدو متعلق خبره درته وکړه زما چې څومره دوستان یې ملګري مقتدیان یې اورېدونکي ټولو ته دا درخواست دی د نن نه پس به موږ دا وعده کوو که خیر انشاءالله چې دروغ به نه وایو رښتیا به وایو که شی خرڅو که اخلو دروغ به نه وایو که دفتر کې زه افسر یم که بابیم دروغ به نه وایو که یو مقدمه ده چا لړوم او زه وکیل یم دروغ کیس به نه لرم زه به رښتیا خبره ټول نظام بټېږي او که زه صدر شم وزیر اعظم شم او که زه هر څه شم نو زه به د رعیت سره دروغ نه وایم ولې الله به خفه شي قوم به خوشحاله شي نو حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت عایشې صدیقې ته یو خبره کړې وه عایشې ته یې ویې ما ته یو نصیحت راولېږه خو مختصر نصیحت راولېږه ډېر نه نو عایشې صدیقې ورته یو ناشنا خبره وکړه دې راته پښتو کې ترجمه کومه
وی حضرت معاویه ته وی کدا الله او د بنده په میانس کې یو خبر راشي کدی خو دا خبره کې نو بنده خپکیږي الله خوشاليږي کدا بل شانه کې الله خپکیږي بنده خوشاليږي نو بنده پرې دا الله خوشاله کا بنده پرې دا الله خوشاله کا نو الله به مدد او کدا بند الله په مقابله کې دی بنده خوشاله کا نو الله به دې بندگانو تفرید الله بدل سره مدد نه کوي والسلام نو زمارو مونږ به دا کوشش کوو چې بندگان هم خفه نه خدا کوشش وکړو چې الله خفه نو چې صبر د منصبونو وزیران دي ممبران دي دا ټول یا د پارټۍ د لیډران ظالمان دا ګندب لیډران یادو او یاد لري پاټو د لیډرانو د پاره چې څوک درو پروپاګاندا کوي د دې نوازان ساته کې خیر ان شاء الله العزیز او رښتیا به وایي د درو نوازان ساتو کې خیر ها ان شاء الله العزیز دا زمونږه محمد اجي صاحب ماماجي صاحب یو دغه خلیګل دي دا غرور دي او نبی ګل نومې دي دماغو کې لږ فرق دی د کور نه وته دی نو تاسو به خامخا پیژنې دماغو کې فرق دی د کور نه پرونه داسې وتلی چې د ځان مخ شوی نو که چاله په ګوتو ورغی او چا لیدلی نو موږ ته اطلاع راکړې خیر موږ ته اطلاع راکړې نو دغه ځای نه به سړی هغوی ته حواله کړي د دیدار بس سجاول وفات شو او بالکل الله نے مغفرت نصیب کی او الله د آخرت خوشاله نصیب کی او الله دې وارثانو له صبر ورکړي شاه فیصل صاحب کور کی کار کی الله دې په خیر کار سرته ورسي الله دې ورته آسان او زنانه د دعا غواړي الله تعالی سره زنانه سره تعلق لري ها رشتہ دار به دینو دا رشتہ دار به وي کنه یار مونږ تم ما تم بلاو زنانو ټلیفونونه کړی دي او بعض سړوم کړی دي دعاګانې غوښتې دي څوک وي په نوم راته وکړه خو بخیر کې الله ته خلق معلوم دي دعاګانې د بشیر جان هم الله ته معلومه ده دعاګانې الله دې ولا دعاګانې قبول کړي آنلاین بزنس نو دې کې لږ تفصیل دی دا څه وړه خبره نه نه آنلاین بزنس جایز دی خو هغه کې دا شرط دی چې کوم شی دی واغې چې مبیا وته وي اب قبضه او اکثر په دې کې جواری روانه ده شیوالی نه لیدلې وي او نه پیزان کوی کړي چې څه شی دی نو چې شی دی لیدلې نه خوښ کړي دي نه د دې غشتلم په شریعت کې ګناه او هغه فورا په بل خرڅي قبض یې مونږ کې او منقولاتو کې وي نو دین الګزان ساته دا بل مرګري منډه کې څه کاروبار کوي الله دې کاروبارونو کې برکات ورکړي دعا وکړي زموږ بعضې دوستان دي په ټیلیفونونو یې ویلي دي بعضې زنانو دعاګانې غوښتې دي الله تا ته د هغوی دعاګانې معلومې دي ولې قبول کړي یا الله موږ د دروغو نه وساتي الله د رښتیا ویلو توفیق راکړي الله د رښتونو خلکو ملګري کړي که کوم دروغ هم ویلي قصدن یا غلطۍ کې الله موږ توبه وباسو راته معاف کړي او د رښتیا توفیق راکړي الله د دنیا و خیر د فتنو آفات و بلیاتو نه په امن کې وساتي الله روغ صحتونه نصیب کړي الله روغ صحتونه نصیب کړي یا الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي چې څوک پریشان حال دي پریشانی په خوشاله او بدل کړي د چا اولاد نشته الله اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي زموږ باید دوستان دي په خبر نه راغلي دي دعا وتو کې چې الله د خیر او برکت او عافیت زندگی نصیب کړي الله د زړه حاجتونو دعاګانې قبول کړي یو خور د هغې د زوی سار مونږ نه نکاح متړله دعا وتو کې چې الله تعالی هغه نکاح بختوره کی او الله اتفاق نصیب کی الله د خیر او عافیت برکات او جن نصیب کی سوچ نو موږ د جمعه ته کم کم ځای ناراضي الله په یو قدم اجر ورکي برکات ورکي خوشاله ژوندۍ نصیب کی د فتنو د دنیا او آخرت الله موږ په امان کې اوساته او د خیر او د برکت او د عافیت جن نصیب کی برحمتک یا